نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نننۍ ډیره اهمه او ضروري ویډیو ده، نو تاسو اول نمبر دا ویډیو وګورئ، بیا د دې نه پس یو څو خبرې کوم. لکه مونږ سمې لارې ته راوړي دو دا په دې باندې مونږ ټول خوشحاله یو جناب. اورې او مخکې چې سکول هغه لکه غلط مینتي زارۍ مختلف قسمه لانجې کونجې هم پکې رالي. اخره کې د مونږ سره ډېره کلکه پخه واده وکړه چې زویه ما ته زوی ویلو او انشاءالله زمونږ دا واده را زمونږ دا کوشش دی چې مونږ به چې کوم دی چې څومره هم دا غلط کارونه دي دا ډانسونه دي دا هر څه به مونږ یو سایډ ته کړو، مونږ به په یو لار باندې شو. دې نه مخکې ریسنټ یو ویډیو هم راغلی او بهرحال دا ټولې خبرې یو سایډ ته اور زمونږ دا کوشش دی چې مونږ د دی له څه کار روزګار روان کړو. نو په دې کې انشاءالله زمونږ خبره اتره روانه ده. نو ټولو پښتنو مینوارو ته مې ریکویسټ دی دا ویډیو نور هم خلکو سره هم شیر کړئ، ځکه یو ډېر اهم خبره دی، ډېرې غټه مو دی پس 15-20 سال پس چې کوم دی زمونږ محنت چې سیله راوړه دی زمونږ دا خبره ومنله. اور دا اوچا به یې مونږ سره ناست دی، سونیا شاه چې کوم د علیشا 007 مور دغه هم مونږ سره ناسته ده. تاسو زه ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو په دې ټول پاکستان کې صرف زما خبره ومنله او تاسو دا هر څه چاته چې کوم د ویډیوګانې دي دا کارونه دي دا ختم شول، سمه لاره مو اختیار کا. نو څه ویل غواړئ مینوالو ته؟ خوشحاله یې که نه؟ شاید د ډانسونو دې کارونو په تاسو خفه یې؟ نه بس ښه خوشحاله یو پوه شوې چې لکه مونږ سمې لارې ته راوړي دو دا په دې باندې مونږ ټول خوشحاله یو جناب. اورې او مخکې چې سکول هغه لکه غلط ورسه او چې دې لارې ته راوړي دو ښه خبره ده. او انشاءالله اوس د ستاسو کلکه واده ده چې په شا دا زموږ کلکه واده ده، خو چې په واده باندې بیا تاسو هم ولاړ یې چې کوم کاروبار تاسو مونږ له راکوئ په دې باندې ولاړ یې پوه شوې، نه به تاسو رستو کېږي نه به مونږ رستو کېږي. دا اوس به یې څه ویل غواړئ مینوالو ته؟ خوشحاله یې زموږ چې کوم اقدام وچل کړو؟ بالکل دا صحیح خبره ده او ما په خپل ویډیو کې په MBS چینل باندې ما دا خبرې کړې وي او دا اعلان ما کړو چې دغه سي هوټل به مونږ کولاو او زمونږ سمبلګری دي مونږ خپل کې میټینګ کوو. هغه ملګری زمونږ ادای یعنی مطلب زبیر دی او سره نور ملګری دي هغه پسې پړل. نو دا زمونږ ملګری دي، مونږ به اوس که خیری اوسو سبانه به مونږ په دې هوټل پسې اوسو، مطلب دې ځای پسې به اوسو، دغه موقع به ګورو. مطلب په دې رنګ روډ باندې که د دې ځای نه والا تر د پیشتخرې چوکه پورې مطلب دا رنګ روډ ایریا چې څومره ده نو په دې ایریا کې به مونږ ګورو چې داسې یو ښه هوټل وي، مطلب کولو ځای وي، کوشاده ځای وي چې میلمنو ته پکې لکه مسله نه وي، تکلیف نه وي، ګاډي ماډي پکې وزیدی شي، ښه ریلیکس. نو دغه شان مونږ ځای ګورو د خیره سره او دغه هوټل به کولاو. مونږ دغه فیصله کړې، دغه واده مونږ کړې د خپلو کې سمجوته چې مونږ به هوټل کولاو او په هغې کې به مونږ ښه په اتفاق باندې خپله ورورولي کوو او خپله محنت به کوو. بالکل. ګوره لکه چې څنګه تاسو کتل د ډېرې مودې نه هر یو پیج والا، هر چینل والا، هر روسټر راپاسي کنځلې کوي، خپل پیجونه مخکې کوي. اوس مې نه ریکویسټ چې دا د امن پیغام تاسو په خپلو پیجونو باندې ولګوئ چې پښتنو ته پته ولګي. بالکل دا شیر کوي، دا دومره شیر کوي دا خبره چې غالبو ته ورسیږي او زمونږ مطلب ښه چې کوم زمونږ سپورټر دی هغې ته ورسیږي چې دوی اوس هم دا خلک لګیا دي په کوشش کې دي. دا جان حبیب صاحب خبره چې خلک انتشار جوړوي یو ځل بیا تاسو بړکاوئ، تاسو بیا د میدان ته روزئ، خو لکه مونږ به هغسې نه کوو. ای ته ما یو خپل میسج پرېښی دی د هغې په پیج باندې چې کوم ویډیو هغې ورکړې وه یعنې بله ورځ، نو په هغې ما کمنټس کړی دی چې ته بېغمه اوسه، مونږ په خپله واده باندې ټینګ یو، مونږ به انشاءالله هغه کار کوو چې کوم مونږ فیصله کړې ده. او باقي چې کوم دی دا شیطانان دي، خلک دي لګیا وي پکې، هغې خو دا کوشش کوي چې دوی بیا یو ځل غلطې ته ووړي. خو انشاءالله دې ځله به مونږ هغسې نه کوو، ولې چې مونږ به مخې له یو ښه کار ښه روزګار روانوو. که په مینه وي دوزخ ته درسځم، که په زوره دې والله که جنت واخلم. شاړ پښتون یم، خپل شعور را سره مل دی، خپل عزت به د خپل سر په قیمت واخلم. نو که چېرته تاسو داسې چې کوم دی ښه طریقې سره یو ریکویسټ طریقې سره تاسو دی له ووایئ چې دا کار مه کوئ، نو دوی به زه تعالی قسمین ویم چې دا هر څه د ډانسونه هر څه د کنځلې د ویډیوګانې پرېږدي. خو که تاسو هغه سایډ نه کنځلې کوئ، غلط الفاظ استعمالوئ، روسټینګ کوئ، نو کایندلی بینګ ریکویسټ چې دا پرېږدئ، ځکه په دې باندې زموږ پښتو هم بدنامېږي، انټرنیشنل میډیا باندې موږ پسې خبرې هم کېږي ډېر زیات خلک. نو دوی هم خپل طرف نه کوشش وکړو چې دا هر څه بس په دې ځای کې ختم ښه مونږ سره کلکې وعدې وشوې او انشاءالله چې دی به تاسو سپورټ کوئ او لاندې مونږ ته په کمنټس کې ووایئ چې دی له مونږ څه قسمه داسې کار روان کو چې د ستاسو سپورټ مونږ سره وي. مونږ تاسو سره د پیسو دغه نه غواړو چې مونږ سره پیسو سپورټ وکړئ، خو بس دومره وکړئ چې قسم دې په داسې ځای کې ژوند دې رهي که نه
نو بس مونږه خبروم دغه کوله د کاروبار خبرم کوله خو مهرباني وکړئ چې تاسو بیا کنسل وینا مکوئ او تاسو مطلب مې دا نه دی چې تاسو ټول ته زه ټول ته نه یم په دې 100% کې چې کم دا 20% خلک دي کنه په دې سلو کې چې دا کم 0% خلک دي دی پکې انتشار جوړي بیا یو ځل دوی دا وایم دا کوي ګرمي چې دی بیا ګرم شو دی بیا کنځل وینا شروع کی خو ان شاء الله داسې بنوي که څنګه ملک زوجه تاسو ټول ډیره شکریا مننه جزاک الله خوشاله سر ان شاء الله دا به در لزه خیم ما چې دی علي شاه د فیم نه متطفله دومره عظیم فیملی جوړوم چې دا پاکستان د لپاره یو مثال وي. محترم تاسو دا ویډیو کتله په دې کې د ملک زبیر دا تللی دی د علي شاه د مور خواله او دغه رنګې چې کوم دی د علي شاه د پلار خواله نو د هغې سره چې کوم دی خبرې وشوي په دې باندې چې دیو به خپل ډانسونه او خپل ګډاګانې دا کم د علي شاه مور کنځلي کوي ردي بدي وایي د اوسه پورې ویلي نو دا به انشاءالله زه پرېږدم د نن نه په زموږ توبه ده خو بهرحال له ده سره یو واده شوي د هغه دا ده چې ده ورته ویل دی چې موږ د کاروبار روانو بس تاسو له هم کاروبار روان کو نو تاسو چې کوم دی د الله د رضا لپاره دا چې کوم ګناهونه دي دا ډانسونه دا غلط کارونه او دا کنځلي تاسو پرېږدئ نو د علي شاه مور او دغه رنګې داود شاه دا اقرار وکړو چې موږ دا هر څه پرېښودله خو یو خبر به کې دا وکړه چې تاسو مهرباني کوئ چې کوم زمونږ دا ویډیو ګوري نو بعضې کسان داسې وي چې هغوی بیا هم کنځلې کوي بیا هم زموږ خلاف چې کوم دی هغه په موږ پسې سپوري وایي نو دا د مهرباني وکړي دا خلک چې په موږ پسې دننه پسو نور څه نه وایي ځکه چې هغوی کله توبه ویسته نو بس موږ له بیا هغوی پرېښودل پکار دي زما چې کوم دی ټولو ورونو چې کوم دی دا درخواست دی چې کله هغوی د هر څه پرېښودله زموږ سیمه ده چې په هغې پسې بیا کنځلي کوو بیا پسې موږ ګډې وډې وایو نو تاسو ټول زما دغه یو درخواست دی چې تاسو له دعاګانې غواړئ چې الله پاک دې وله په دې نیک کار باندې او د دین په دې کار باندې توفیق ورکړي الله پاک دې په دې باندې چې کوم دی استقامت ورکړي او الله رب العزت چې کوم دی دیو د غلطې لارې نه بچ کړي او وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.